غم آباد اثرات ور باندې راغلي دي نو هغه غم چې هغه والي دی هغه غم ول معده دماغ جنسي خواهشات دی هغه ول بالکل ودرولي دي میډیسن د هغه چا د پر ډیر زیات بهتر دی ډیر زیات بهتر دی د خبرې له بیا هم زور ورکوم چې ډیر زیات بهتر دی کوم سوچ صرف دا کو چې دا به مال غم ختم کینو د غم خبره نه چې غم ختم شلو اوم تاریخ ته د اکتوبر میاشت نن د پیر ورځ زمال خوانه ټولو ته ډیر زیات سلامونه امید لرم چې ټول بروغ جوړي زما د نننۍ ویډیو مین مقصد د هغه بیمارانو د پاره دی کم خلک چې د معدي بیماران دي خو د سغم نه بعد د معدي بیماران شوي دي زه بار بار دغه یو لفظ له ډیر زیات زور ورکوم د غم ما بعد اثرات یوازې دا نه دي چې یو سړی دا وایي زه خفه یم چې هغه دا وایي زه خفه یم نو د هغه دماغ خفه دي د هغه ژبه خفه ده د هغه زړه خفه دی د هغه معده خفه ده او د هغه ټول وجود خفه دی بعضې خلک یې که نه وایي د زړه زور مې بالکل نشته دی نن دغه شان کې داغه د معدې زور هم نه وي داغه د کولمو زور هم نه وي کاغه د ډکو امتیازو خبره مونږ کوو که د تشو امتیازو خبره مونږ کوو نو هر یو څیز باندې چې د دې اثرات غورځولي وي هغه غم چې والی دي نو د هغه غم نه بعد تر ننه پورې هغه ځای نه راځي او د هغې په مخ باندې چېرته خندا چا ونه لیدله د هغې معده چاروغه ونه لیدله زه بار بار اکثر خلکو ته دا وایم بعضې خلک وایي که نه وایي زما خوراک بالکل زړه ته نه کېږي نو که چېرته یو کس دا وایي چې ما ته ډېر خسیس پروت وي بیا هم زما خوراک ته زړه نه کېږي نو دا د معدي بیمار نه دی یو بیمار چې دی نو هغه د دماغ بیمار دی هغه غم والی دی د غم آباد اثرات ور باندې راغلي دي نو هغه غم چې هغه والی دی هغه غم ول معده دماغ ژبه او دغه شانته کې چې کوم جنسي خواهشات دی هغې ول بالکل ودرولي دي هغې سره هغه کې دومره بېانتها کمی راغلی دی چې هغه تر ننه پورې په معدي ډاکټرانو پسې ګرځي خو تر ننه پورې ټیک نه شلو ما یو میډیسن مخکې م یاد کړی بیا هم درته دا وایم چې دغه میډیسن د هغه چا دپاره ډېر زیات بهتر دی ډېر زیات بهتر دی دې خبرې له بیا هم زه زور ورکوم چې ډېر زیات بهتر دی که موږ سوچ صرف دا کوو چې دا به ماله غم ختم کړي نو د غم خبره نه چې غم ختم شلو ګیس ختم شلو چې غم ختم شلو یاداشت دوباره راغلی چې د غم ما بعد اثرات ختم شلو ژبه کې به دې زور پیدا شي بعضې خلک وي که نه هغه دا وایي زه نه چا سره خبرې کولی شم نه د چا اورېدلی شم دومره ول هغه زور ختم کړی وي دغه شانته کې معدې ول ودرولي وي دغه شانته کې چې د خواهشات ول بالکل ودرولي وي هغه د ژوند چې کوم کار روزګار د هغې ول ودرولي وي لیک اف کانفیډنس لیک اف انټرسټ چې د هغه ختم شوی وي هغه بالکل چې د ژوند د ښکلا نه غورځېدلی وي نوی کار خو بالکل نشي کولی کوم کار چې کوي نو په هغې کې هم د هغه انټرسټ نه وي نو که داسې قسمه بیماران چې هغه د غم آباد اثرات په هغه باندې راغلي دي نو هغې دپاره ما مخکې م ویلي دي بیا هم درته دا وایم چې اګنیشیا دې دپاره یو ډېر ټاپ میډیسن دی اګنیشیا یوازې د غم ختمولو دپاره نه زه یقیني درته دا وایم بېګا هم زه ډاکټر صاحب سره ناست هغه ته مې د اګنیشیا خبره کول ما ته وایي ډاکټر صاحب اګنیشیا د معدې ټاپ میډیسن دی خو چې د غم نه بعد معده خرابه شوي وي دا نه چې یو سړی وایي ما باندې غم نه دی تېر شوی زه څه حادثې نه یم والی نو زه به اګنیشیا استعمالوم نه جي هغه دپاره نه دی چې یو سړی د غم نه بعد یو زنانه باندې غم تیر شوی دی څه حادثه راغلی ده خفګان راغلی دی بعضې کورونه داسې دي چې په هغې کې غمونه خفګانونه ډېر دي خو څوک یې چاته ویلی نشي په ځان باندې تېروي دننه په ځان باندې تېروي وایي که څه وایم نو دا خبره نور هم ورانېږي نو ښه خبره دا ده چې اډوله څه ونه وایم دا روغ کور را باندې نور هم ورانېږي نو داسې قسمه خلکو دپاره اګنیشیا یو ډېر ټاپ میډیسن دی خپل استعمال کې دې راولي 1 ام طاقت کې که اخلي نو په ورځ کې به یو ټیم استعمالوي او که اګنیشیا په 200 طاقت کې اخلي سحر او ماښام د استعمالوي ډېره بهتري به ورته ورکوي زه بیا هم دغه خبرې له ډېر زیات زور ورکوم هغه خلک چې هغه د غم نه بعد د هغه په وجود باندې مختلف اثرات راغلي دي که هغه له دماغ ژبه معده یا څه قسمه مسلې مور کې غم نه بعد راغلي دي هغه ته دا لګېږي چې بالکل یاره یو حادثې زه والی وم ما باندې د چا قرض راغلی هغې ډېر پرشرایز کړی وم زه ډېر خفه شوی وم کور کې د رونو مسلې اکثر راشي کشر راپاسي مشر ته خبرې وکړي هغه مشر هغه نشي زغملی هغه خبره یا یو کشر هغې دومره نیازبین لوی کړی وي چې مشر پرې راشي خبره ورته وکړي نو هغې نه بعد هغه له ډېر زیات غټ زور ورکړي نو هغې نه بعد هغه معده بالکل ودرېږي کوم چې د دماغو د خوشحالۍ کوم هارمونز دي سیراټونین هارمونز چې ورته ویلی کېږي هیپینس هارمونز چې ورته ویلی کېږي هغه هارمونز ته چې زور ملو شي نو د انسان په ټول وجود باندې زور راځي نو ښه خبره دا ده چې زموږ نه وړاندې نږدې جو تکړه هومیوپیتھک ډاکټر وګوري د هغه نه ټریټمنټ والی زموږ دا ځای لرې دی بعضې خلک ډېر لرې ځای نه راځي ټسټو ته دا کول غواړو چې تاسو نږدې یو تکړه هومیوپیتھک ډاکټر وګورئ هغه له ورشئ هغه سره خپل کیس ډسکس کوي او که نه وي نو اګنیشیا 200 طاقت کې واخلئ 1000 طاقت کې واخلئ په دې دواړو کې یو طاقت کې والی که څوک دا وایي زه اوسګار نه یم دوه ټیمه نشم استعمالولی 1000 طاقت کې دې واخلي صرف یو ورځ کې د یو ټیم استعمالوي که په 1000 طاقت کې واغستو په هفته کې مې یو ځل استعمالول نو فایده به له ډېره زیاته ورکوي په 200 طاقت کې چې واخلي دوه ټیمه به استعمالوي مهرباني